چې یوسف علیه السلام بادشاه شو نو د یوسف علیه السلام طریقه دا وه دا دوران کې د قحط کلونه رالل نو خلق به د یو ځای بل ځای نه راتلل وزیر خوراک دا یوسف علیه السلام پخپلو نو یوسف علیه السلام کې یو څو خصوصیاتو یو پکې داو ډیر زیات خصوصیاتو چا خستل خرڅول بیا هغه به پخپل کول ځکه چې خلق د غریبانو سره بے انصافي ونکي که څوک بادشاهت زده کوي نو د سوره یوسف نه یاد کی چې سوره یوسف کې د بادشاهۍ او دغه شان د رعایا د جیل د ازادۍ د گواهۍ د فیصلې د هر څه څرنګه ترتیب چلیږي سوره یوسف کې به دا ترتیب یادای یوسف علیہ السلام دغه د خیالو چې یو طرف ته قحطسالي ده زمون اصطلاح کې هغه ته مهنګایي وایي خو مهنګایي او قحطسالي کې فرق صرف دا دی چې قحطسالي کې غله کم شي او مهنګایي کې غله کیم نو ریټ سیوا شي نو غریب هغه بیا د اخیستو توان نه لري نو دغه شان د یوسف علیه السلام دوران کې د غلې کمواله رااله نو یوسف علیه السلام په خپل ذمہواری اخیستی و چې د خلکو سره همدردی وکي خلکو سره به بیم په خپل کوله بل دغه مهمان نوازی به کوله ځکه انبیاو کې دا ډېر بهترین صفت دی دی کی وخت تیریدا یعقوب علیہ السلام خپل بچو ته وی هغه ولېګل په خرچه راوړلو پسې نو دوی خامخا خلق تپوس کوي دی یو طرف او د بل طرف تر دې پوری چې د مصر د باچا د دوی اطلاع ورته ملاو شو چې التا غلشته دی هغه کې بس تاسو کار کیږي د یوسف علیہ السلام ترتیب داو چال تبا څوک راتلانو د سړی سر د یو اوخ مقابله سبه ور کول هر یو کس لبه د یو اوخ سودا ور کوله کلس کسانو لسو خان بو سرونو لس به ډکول ورته ک پینځو خان خو د هر یو کس یو بارو د اوخ پدې کې دا ورونه د یوسف علی السلام رال نو دوی لس کسانو د دوی سره یو لس اوخانو دیجه کې یو خبره دا وشو چې یوسف علی السلام ورونه رال فدخلوا علیه فعرفهم یوسف علی السلام خپل ورونه او پیجاندل وهم له منکرون خو دوی یوسف علی السلام ونه پیجاند وجه سوا دا غیر ډیر وجوهات علماء ذکر کړی دي یو دا چې د یوسف علی السلام ورونه هغه مشرانو چې کله یوسف علی السلام کوی ته غرزاونه د مشر په بدن رنگ کې تغیر ناراضي او یوسف علی السلام خو معشوم او دی دوران کې د یوسف علی السلام عمر 40 سال او امام قرطبی رحم الله وی عبد الله ابن عباس قول ذکر تقریبا او 40 سال ته چې معشوم رسیږي هغه کې ډیر انقلاب راغلی دویمه وجه دا چې دا غوی دا سوچم نو چې مونږ معشوم خرڅ کړي دي نو هغه به څنګه بچا شي درېمه وجه دا و چې دوی زعم دا او ګمان دا و چې دا بچا به کافری لکه وسم که خیال دي سړی یو زی تلار شي الته سوچ کوي نو یو بعضی خلک اینی نو دا چا خیال دي بلبل شان ترازی نو دویم دا خیالو چې کې دي شي دا بچي دا مسلمان نه کافر وي ځکه د بچات لباس اغوسته بل وجه دا ذکر کوي چې یوسف علی السلام لباس هم د بادشاہت چولو او د څټ کې د سرو زرو هغه توق شانته مزیدار دغه پټي تاو کړی و او غټ تاج له بادشاہ جوړ کړي وغه په سرو نو د بادشاہي په لباس کې وو نو د بادشاہي په لباس کې هغه بدل ښکاری د چیرته پیژندل کېده نو د وجنه یوسف علی السلام یې ونه پیژن
وسکله چې یوسف علی السلام د دوی سره مکالمه وکړه اوس ګوره دلته ډایرک الله وایي ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني باخ لكم من ابيكم کله چې ورله سامان تیار کړ یوسف علی السلام نو ډایرک ورته وایي هغه بل رورم راولې نه د حدیث خبره نه و قرآن مختصر خبر ذکر کړي اصل کې عبد الله ابن عباس نو فرمایي چې کله دوی رال یوسف علی السلام سره خبرې وکړي یوسف علی السلام ورته ویل چې تاسو خو عجیبه کار کړی یو دا چې لس کسان زکه ترتیب جوړه هغه پیژاندلیو خو خانم یو لسرا وستل دا ولی ناغول من یو لسرونه یو خو لیکن هغه یو منګ رسته پرې هوست وای ولی مرسته پرېخه وای زکه د پلار د هغه سره مینا سیوا ده پلار هغه بار نه پریدي نو خې منګ راوس نو بیا دوی ورته ویل چې ها د څرنګه الګ د پلار ور سره ډېر مینه کوي او تونی بی اخل لكم من ابيكم او ورور رمضان سره راولې چې کوم تاسو د پلار نرور دی چې زی وینم د وینم آیا د کې د مینې او د محبت څشته دی کنه چې پلار سره دومره زیاته مینه کوي یا ورته دوی ویل د یوسف علی السلام دی ورونو چې اصل کې د عقب بنیامین بل ورور او هغه چیرته صحرا ته لاړې فهلک نو هغه وفات شو هغه وروري یوازې دی وس نو پلاری چا سره پریدینه او دغه مشرور مینم دغه سره کوي دوی چې خاطر څنګه ورور دی چې پلاس تاسو څنګه ورور دی چې پلار د سره ډیره مینه کوي تاسو راولي چې زوینم او خپل صفات ورته بیان کړو تاسو ګورئ کنه الا ترون انی اوفی الکیلا تاسو ګورئ نه ز پیمانم پر ور کوم وانا خیر المنزلین او بل دا چې زمل مستیام بهترین ور کوم یا منزل مطلب بهترین ځای کې تاسو کینوم او مل مستیام در له خدر کوم ځکه دوه احتمالات د معنا پکښتا علماء ذکر کړي یا عبد الله ابن عباس نو فرمایي وای اصل کې یا داس ترتیب شو چې کله ورونه د یوسف علی السلام رال نو د یولس کسانو نو یوسف علی السلام ورته ویل چې اوه زه په تاسو باندې د جواسیس ګمان کوم چې تاسو څه کوي جاسوسي نه کوي هغه ورته قسم وکړ نه مونږ ټول د یو پلار اولاد یو چې خدای یو پلار اولاد یې لکه دای ورته ترتیب د خبره برابر ول او د یو پلار اولاد یو نو ول چې نه دا زمونم نه چې تاسو د یو پلار اولاد یې دی ول چې او مونږ د یو پلار اولاد یو مونږ اصل کې یو لسرونه یو خو یو را سره نه راغله دی ولی نه راغله ول زکه دا ورور او وفات شو نو داغه مینه د پلاروس داغه سره کین نو د موږ سره بنیامین سره کوي هغه موږ سره نه را پری دی ورته ول نه تاسو باندې یقین نکوم نو دی ورونو ورته ویل یوسف علی السلام ته چې ته په موږ باندې څه یقین په څه یقینو کې شرط راته وایي ول چې اله به یقینو کوم چې تاسو زمونږ بل رور دی چې هغه راولې زویم چې او تاسو رښتیا وایي دروغ نه وایي نو په دې ترتیب ورته ویل چې تاسو وګورئ فعل څو کوي یو تونی بیا اخل لكم من ابيكم بیا ورته چې ګوره زیاتې نه کوم الا ترون انی فی الکیلا وانا خیر المنزلین اغه نشته ز پیمانه پورا در کوم زما قانون دانه دی څوک نی اغه لزنه ور کوم بیا هم ز پورا پیمانه ور کوم بل وانا خیر المنزلین زمل مستیام سړی کوم انسان کو فإن لم تأتوني به فلا کیل لكم عندي ولا تقربون دو خبري کاغم رانه وسته نو یو خدا فلا کیل لكم عندي دا غب تول نه در کوم دا تول بدر سره نه بل ولا تقربون زما خواته بنه را نږدې کېږي بس د عام خلکو شانته بیا کېنی چې نور عام څنګه کېنی او تاسو وګوره ما ځان سره نږدې کېنه ولې دا کار بني نو دوی بیا څویل قالوا سنراود عنه آباه وإنا لفاعلون دقه زینب بیا دوی لاړل واپسې کی دوی واپسې کی زیدت لو اراده کوي نو دی بچا ته وای چې زمونږ بچو د خپل پلار نو مطالبه کوي چې مونږ ځان سره هغه بنیامین راولو ځکه مونږ تولې دي نو دی واپس کیږي چې کله واپس کیږي دې زینا یوسف علی السلام تدبیر جوړي چې لکه مثال د دوی د طریقه د یقین نورم سیواشي او واپس دل تراشي